خپل ټایم به تېروم. هسپتال کې درته څه وي؟ هسپتال کې راته ویل تاسو د علاج نه شئ کولی، د دوایان ډېره ګران دي. بس بیا واپس راغلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. موجود یم په ګیدړ کلي کې. ګیدړ کلي دا د 400 سیمه ده. کم کور کې چې موجود یم نو دغه مشر په دغه کټ پروت دی او په یو ډېر لوی موذي رنځ کې اخته دی، یعنې د کینسر په مرض کې. دا کم کور چې دی نو دا وله رور دا کوټه ورکړې ده او په دې کوټه کې دا مشر سره د خپلو 4 لوریانو او د یو زوی ژوند کوي. خپلو خپلوانو پې خپل اړي موړي ولګوله. د دې یو 5 مرلې پلاټ و، هغه د علاج له خرڅ که. دا موږي تاسو وینئ دې کور کې که نه، دې موږو ته څاروي و. هغه څاروي چې کوم دی هغه خو هم د دې د علاج دپاره هغه خر شو چې ښه مجبوره شو او نور هر څه ختم شو. نو موږ سره رابطه وشوله، نو موږ به تاسو ته وړاندې کوو. دا تاسو وینئ په دې کټ کې دا پروت ژوندی لاش، دغه کوروالا یو دغه بچي د کفالت کوي، دی د بل د اړخه دی. تاسو وکته چې دې وخت کې دی په تولی کې بار راویسته، دی بالکل ګرځېدی نه شي. مشره نوم دې څه دی؟ انیلم. انیلمه څومره وخت نه بیمار یې؟ کالو شو. کالو شو. هر څه خر شو؟ هر څه ختم شو. 5 مرلې زه هغه هم ختم شو، د شلي بیا هغه هم ختم شي، څارو ختم شو. اوس دا چې دی زه خو په کور کې ناست یم. اوښې په کور کې؟ زه خو په کور کې یم. نور مې د الله سره شته، نو نور مې څه نشته. د علاج د وجې د هسپتال نه روشړلې؟ راوشړلم چې ستا علاج نه کېږي، تا سره پیسې نشته. تا سره پیسې نشته. ټول هسپتالونه مو کتل، بس هغه راکړه. بچو ته چې ګورې دی ژوند ته ګورې؟ بچو ته چې ګورم نورم خرابېږم، هم پاتې شي. یو لور مې په دې خدمت کوي. په دې خدمت هم لګېدلی دی یو لور. د الله امتحان دی نو؟ صبر به پرې کوو. دا بچي ما دا ګل ښایسته ساتلي. اوس بچو کله کپړې نه وي، کله پیزار نه وي. کله یو شی نه وي، د خېټې بیاج دی، د ډاکټر بیاج دی، د جامې پیزار دی. بس الله شته نو، الله ته هم کاته دی. خېټې علاج خېټې لپاره څه پیدا کېږي؟ خېټې دغه یو ځای راله ټماټر پوخ کړه، دغه ټماټر به زه اوس خورم، ماهي سره به نوړه ډوډۍ خورم. دغه ټماټر راله پوخ کړم چې نور څه نشته، سره به ډوډۍ خورم. دغه کړي کې دغه پروت دی، وګورئ. پلانینګ نه وکړي چې پلانینګ نه د دې لوریانې دې وخت کې بار دي، ښایي دا څنګه چې وي دا ټماټر چې کوم دی که نه، دا وګوره د بالکل پریکټیکلي ښایي یو ټماټر چې کوم دی دی دې له پوخ کړو، هېڅ څه نشته. دا به ته خورې؟ لکه ما کله دا شي کله یو شي، خو لکه د طاقت شي نشته چې وخورم چې پاسم دی. چې خوراک وي نو دې به ټیک ټاک وي، خو پیسه وه نو ده به علاج و. خورې څه وایې په دې موقع باندې؟ زه به څه ووایم نو کېږي، ژوند سخت دی. بس دغه سخت دی چې تېري. څه نه وي ستاسو سخلي پخلي دغه دی؟ تاسو به څه خورئ ورسره؟ بس چې څه مو خوړل خپل ټایم به تېروم. هسپتال کې درته څه وي؟ هسپتال کې راته ویل تاسو د علاج نه شئ کولی، د دوایان ډېره ګران دي. بس بیا واپس راغلم. صحت کارت باندې علاج نه کېږي؟ نه، هغه وایي چې دې داخل ولواله نه چې موږ یې داخل کړو چې دې دغه وکړي.
تاسو دله په پیسو باندې ما دې پیسې خو موږ دا کال په دو لګولې چې څه وو هغه خو موږ په ده ورکړه چې دا زموږ د کور مشر دی چې دی خدای ښه کړي لوریانې خو اوس دې وخت کې نشته دی اوس څه وایي ډاکټر له تللی دی په سر باندې څه چل شوی مور دا دماغ مې سم خوږېږي چې پلار ته ګورو نو خبرې ما ته دا بوځه ماشوم به چې ښه شي څه به وایو روکې به دغه ژوند زندګي را تېرېږي بچې ته څه وایې غریبي ده څه نشته اونم څه بخت کړي دا هغه الوګان اوړه شته دی که نه اوړه غوړي شته نه نو راوړم دي اوس په څنګه م راوړی د خریدل ته هغه لور له مې هغه ښځې پیسې ورکړې وې ته یې ځان ته بېخي سودا واچوي چې چا سره کار کوي بیا مې پیر سره وړه دا یو زوی دی دغه یو ستا څه نوم دی نهارالي نهارالي ته سکول وې ها ها په کار کې څه سبزي منډې ته څو پیسې ګټې کړیا 300 ګټم کړیا 200 چې وګټې څه بې راوړې الوګان کړیا په سبزي منډې راوړم خویان دې دي درته پلار هم درته بیمار دی ماشوم سکول پرېښوده نو څویم کې دی سکول پرې پنځم کې کتونکو خو زه په دې ډېر هم بحث وکړم نو دغه ژوندی لاش چې کوم دی نو په دغه کټ کې پروت دی او هغه وایي دی بچو ته نیم نیم نه پاتې کېږم خوراک نشته دی ټماټر خو مې ورته وښودل چې په دغه کې دله اوس پاخه شوي د دې به یې وروسته خوري اوس دې نه پس پې خوري او دوی ته تاسو ګورئ ته سکول وې څه یم کې پنځم ځان سره پیسې وړي څوک درکوي امي کوم ځای درکوي هیله پیسې ورکوي د 10 روپۍ به یې وړی که نه چې پلار یې ښه نو سکول ته به یې ځان سره 10 روپۍ وړي اوس خو ماشوم یې وړه صبر کړی نه غواړي اوس نه غواړي کتونکو دغه موبایل نمبر دی 0318 91 50 355 په دې دوی ته هم پیسې را لېږلی شي په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر دی چا پیسې رو لېږلې څنګه چې نن راغلم بیا به دلته کې راشم د مشر له به لاس کې ورکم چې مشره دوا ورته کوه په دې ځان ته کور کې سودا هم واچوه او دې غورې صرف د پیسو د وجې دې کټ ته پرېوته ولې چې علاج نشته خو علاج و دا ټیک ټاک دی بیا دا صحت کارت موږ ګورو په دې باندې موږ له دا ذهن دغه که بد هر سړی به سیرل کېږي بس اپریشن به کېږي بس صحت کارت به دغه کې په کار راځي چې داسې خلک علاج کېده نو دا صحت کارت و دا خو نه دی بس سړی اپریشن کوي او بس د هغې د عامو خلکو دپاره چې کوم دی څه پیدا ده پکې کور یې خرڅ کړ هم په دې حکومت کې دا کال شو څاروي یې خرڅ کړ او بل ورځ ورته هسپتال نه روشړه چې پیسې د سره نشته دي دا بوز پیسې پیدا که بیا راولې ویرې ولې بیا خو چې پیسې د سړي هسپتال کې چې به وی نو خوراک مرک به م ورکو څه ورڅه به م راغشتل ځکه چې پیسې را سره وي نو به ورته به م اوس خو پیسې ختمې شوې نو بس دا زه یې دا اغوستې خو په مینه باندې زه یې م اغوښتې خو په مینه م واغوښته بنیادونه م پکې واچول مونږ وې جوړوي بس دی بیمار شو هر څه نو کتونکو په دغه نمبر باندې مې رابطه کولی شي او مونږ ته م رالیږلی شي او زه تا ځان سره اوس بوځم که نه ستا له زه غوړي او اوړه درکړم ښه ما سره به لاړ شي ښه زه به دله اوس غوړي او اوړه ورکړم چې دلته ځان سره روړي دغه یې کچن دی او دغه م تاسو ته وکته الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس نه زیات خلکو سره خپل کومک کوي خو ویته شجې به ته مې دښمنې هغې خلکو د داسې قسمه غریبانانو په حق ډاکه وکړله داسې غریبانانو سره امداد کولې بد وګڼل بهرحال دا دنیا د چا د مخ آباده ده
یو سړی مال نه رالیږېدلی ډایرکټ رولیږي مطلب همدا دی چې دوی دا کار وشي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کتونکو څنګه چې ما هلته کې وویل چې یاره راشه هلته نه به غوړي درکړم ما چې هغه ټماټر او د کور هغه خال ولیده نو ډېره ګرانه وه نو دا لږ مې ځان سره راوسته دا کلي ځان سره ونیسه او دا راشه دا بوجۍ په سر کې ښه او دا چې کوم دی دې ورسېده ښه دغه چوک نه به ګاډي ته وخېږو زه به ښه دغه یو سلسله به ضرور ورسره